أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑے لوی شان ورکڑے دے اوڑے لوی عزت ورکڑے دے. پیغمبران ټول د الله مقدس بندگان دي او الله د دې ټول امت د انسانیت د پیریانو انسانو دواړو د هدایت لپاره لېږلي او د هر پیغمبر نه الله ډېر کار اخیستی. پیغمبر نه په ځاني نه په مالي او چې الله ورته کوم حکم ورکړي هغه حکم قوم ته رسوي. بس د الله د حکم تابعداري کوي او بغیر د سلالت نه. قل ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. ویزه تاسو نه پیسې نه غواړم، پیسې او اجر ارس چې دي دا زما په الله دي، تاسو نه څه نه غواړم. هر پیغمبر دې ته نه دي کتلې چې نور دی او که سوری دی، یخه ده که ګرمي ده، سخته ده او که نرمه ده. چې الله ورته کوم حکم کړی دی د هغې تابعداري کړې ده او د امت رهنمایي کړې ده. د چا لږ قوم تابع شوی دی د چا ډېر. په دې پیغمبرانو کې خدای پاک بیا بعضو له په بعضو کې درجې مقرر کړي. په فرشتو کې شته، په انسانانو کې شته. ورفع بعضهم فوق بعض درجات. نو په ټولو انبیاو پیغمبرانو کې د لوړې درجې پیغمبر زموږ محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم، سید الانبیاء والمرسلین. فخپل حضور پاک فرمای انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. زه د ټول آدم د اولاد سردار یم. سردار مشر ته وایي. مشر ته خلق په هر سخت کار کې رجوع کوي ورځي. نو د قیامت پر ورځ به دا ټول مال راځي. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت. او حضور پاک فرمای آدم علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې چې څومره پیغمبران دي ټول به زما د جنډې لاندې د قیامت پر ورځ ولاړ. نو د پیغمبر عزت دا زموږ د امت او زموږ د خلق عزت او قدر دی چې دومره عظیم پیغمبر خدای پاک موږ نه راکړی. او بیا د دې حضور پاک په برکت باندې خدای پاک ډېرو خلقو ته هدایت ورنصیب کړي. د مکې هغه خلک چې هغه د جهالت نه ډک زمارو، قسم دې که تاسو د هغوی حالات واورېدل توبې به وباسئ. مردارې به یې خوړلې، مردار ډاکې به یې کولې، غلاګانې به یې کولې. ډاکې غلاګانې دی کار. خپلو میندو سره یې نکاحګانې کړې، سکه میندو سره، مېرنۍ هم نه، سکه میندو سره. خپلو خویندو سره یې ودونه کړي او په کورونو به یې جنډې لګولې. په بخاري شریف کې حدیث دی او په ابو داود شریف کې شته. په کورونو یې جنډې لګولې وي. دا به د دې نښه وه چې دې کور ته څوک هم راځي نو خپل خواهش پوره کولی شي. بدعملي به پکې کېده. او ګڼ کسان به په یو کور ورله، نو یوې زنانه سره به بد عمل وکړو. نو بیا چې به ماشوم پیدا شو نو ټولو پسې به سوال جواب ولېږه، بیا راوغوښتل. نو چې بچا به ګوته کېښودوي تاسو ته پته ده چې تاسو ما سره څه کړي دي، دا بچی اوس زما ستاسو نه پیدا دی. وی پلانکي دا ستا نه دی ښه. بس د هغه نه به یې نسب هم شو، د هغه نه به یې میراث هم. او کله به یې دومره بې شرمي کوله چې د بار نه به یې جادوګر راوسته. دا علم قیافه والا د دې لاس او د خپو د دې نخو نه پته لګي
نو چې څومره خلقو به د ښځې سره زنا او بدعملي کړې وه ابه یې ټول راوغوښتل چا به انکار نه شو کولی دی قومي مسله وه نو هغه کس به یې راوغوښته د دې ماشوم خپو لاسونو ته به یې مکتل او د هغه زناکارو لاسونو خپو ته به یې مکتل نو چې چا سره به یې کرښې برابر وي دا ستا بچی شو دا حل په زنا به یې فخر کړ او د ډېرې بې غیرتۍ یو بل درته وویم خپله ښځه به یو سړي له لېږله یو خان لا یو نواب لا یو د ښه نسب خاوند له به یې ښځه ولېږله وی ته ورسره میلاو شه چې به ورسره میلاو شو دی به دې ښځې ته بیا نه نږدې کېده دا څه دپاره دې دپاره چې زما په دې قوم کې او زما په نسب کې د هغې خان بابا نسل پیدا شي دا څومره بېخوندي ده لکه نن چې خلک څاروي لیږي یو ښه غویله یا یو ښه چیلي له چې یاره ښه نسل پیدا شي دقسې به یې ښځې ښه نسل له پردو سړو له لېږلې وی دا په دې به یې فخر کړ بربند به ګرځېدل بربند لوس بربند او دسماتي لو چې تلل دوه کسه به یو ځای روان شو د دې ځای نه به بد اندامونه ښکاره شو هلته به تلل الله پاک مبارک پیغمبر راولېږه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه ټول ګندونه خدای د هغه په ذریعه ختم کړل او د هغې خلکو نه الله هغه پاکیزه قوم جوړ کړ مقدس قوم پاک قوم چاته چې صحابه کرام ویلي کېږي چې تر قیامته پورې به د هغوی مثال څوک پیدا نه کړي غلاګانې بند ډاکې بند مور خور خو سکه چې ډېرې ښځې حرامې شوې چې مامي ته ما ته به نه نږدې کېږي څه ورته ویلي کېږي خواښې ته به نه نږدې کېږي نوسۍ در باندې حرامه ده دا حرام دا حرام رویرا خورزه دا حرام دا حرام حتی که چې کم الک او کمې جینۍ د یو ښځې پیوس کړل دا حرام مردارې به نه خورئ مردارې به یې خوړلی زنا سخت جرم سخت پابندی که څوک الک او جینۍ واده شوي وي او دا کار یې وکړه سنګساروی او که څوک واده شوي نه بې وادي نو سل دورې به یې وی په چا به الزام بلکل نه لګوي تهمت د زنا او که چا په چا د زنا تهمت ولګو اتیا دورې به یې وی خدای پاک معاشرت داسې پاکه کړه قسم په خدای داسې خلق ته جوړ شو د رسول الله مبارک د برکت نه چې مقدس او پاک او خشته او رښتونی او امانتګر او صالح شخصیت ته خدای پاک جوړ کړل چې هغې ته صحابه کرام ویل کېږي د هغې نه پس د هغوی شاګردان ورپسې د تر زمونږه پورې دا موږ چې نن ښکلي ایمان لرو یو الله منو قسم ته خدای دا د عالمانو برکت دی هغوی نه پس مخکې د هغې د استادانو زه د صحابه او بیا د حضور پاک مبارک او دا زمونږ ښکلی اخلاق او دا مونږ چې لور خور مور کې تمیز کولی شو او ښځه وغیره کې دا ټول د پیغمبر علیه السلام برکت خدای چې مونږ به په کم طرف سرو دلته خو چې کومه غونډۍ لټۍ نو بوتان پکې راوځي زاړه چې څومره نو کندرات یو کم یو لټۍ نو بوتان پکې راوځي پته ولګېدله چې په دې علاقه د بوت پرستۍ یو دور تېر شوی او ګوتم بدھ بوتان پکې راوځي د ګوتم بدھ یو دور تېر شوی نو که د حضور پاک تعلیمات نه وي را رسېدلي مونږ ته نو نن به مونږ هم په کورونو کې بوتان پراتو هغې ته به هم رام رام کوو یا به هم ګوتم بدھ ته سجدې کولې نو زمونږ د ایمان زمونږ دین زمونږ شریعت دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت او مونږ له ډېرې دعاګانې ګورې غوښتې دي لږې نه ډېرې زیاتې دعاګانې مونږ له غوښتې دي پیغمبر مبارک امت ته ډېر زیات سوالونه کړي او بیا بالخصوص زمونږ د خلقو حضور پاک ارمان کړی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لو وددت انی لو رأیت ارمان کما خپل رونه ولیدلې ارمان کمې رونه ولیدلې صحابه ورته وایي موږ ستا رونه نه یو د الله رسوله وینا انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې
رونه مې هغه خلک دي چې زمانه رستو برازي زبې لیدلې نیم او نه لیدلې به په میمان وروړي او ما به مني صحابو ته مرګري ویلي دي موږ ته رونه ویلي دي رونه نبیات صحابو ته پوسو کو وی دا الله رسول دی به د قیامت پر ورځ څنګه پیژنې وی دی به د او دست اندامونو نه پیژنې د او دست اندامونو نه به رڼاګانې پیږي د قیامت پر ورځ تو کې او دست کې په کوم اندام وو چې دا غ اندام نه به د قیامت پر ورځ رڼاږي هم غر محجلون یا محجلین من آثار الوضو دا او دست اندامونو رڼا نو زمارونو په موږ د حضور پاک ډېر لوی احسان ډېر لوی کرم دی د پیغمبر مبارک چې زموږ د دین ارث د هغې د برکت نو اوس به موږ څه کوو یو به د هغې د سنتو تابعداري کوو اتباع سنت باندې به راته یو جمعه بیان وکړم انشاءالله خدای یو پټینې غوندې عمل درته نن ښیم هغه عمل به کوو انشاءالله په هغې کې زموږ ډېر لوی خیر دی ادا چې موږ به درود شریف په حضور پاک وایو او رب العالمین په خپل په قرآن شریف کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله په درود وایي او د الله فرشتې په درود وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اے مومنانو تاسو په دې پیغمبر درود وایي او چې کله ور مخامخ شین سلام وایي یعنی الله خپل په درود وای او دا په الله فرشته په خپل په درود شریف وای یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان او غمجن ناس حضور پاک مبارک ته جبرئیل علیہ السلام راغی ودا یو فرشته پړون بلل د اسمان نه راکوزه شو مخکې نه راغلی او دا الله نے اجازت او غوښته الله مال اجازت راکزم په نبی علیہ السلام سلام اچو نو الله ول اجازت ورکړو دا فرشته په لوبي الله پتا سلام اچي نو چې هغه فرشته په حضور پاک سلام واچو نا فرشته وته سکه وی الله پاک ما ته وی چې ته دې پیغمبر ته وایا چې څوک لزل چې څوک یو ځل پتا درود شریف وای لس گناهونه به خدای معاف کی لس نیکه به ولا خدای ولیکي لس به ولا خدای درجیو چته کی وی الله فرمایي چې تر دنه تاسو کې چې ارضی ته اوس خوشاله نو حضور پاک کو فرمایي او اوس خوشاله شو یو ځل چې تا اللهم صل علی محمد ته کې وي یو ځل بس لس نیکه لس رحمتونه خدای تراغلل او لس گناهونه دی ورجیدل لس نیکه لس رحمتا لس گناهونه دی رجیدل کېږي لس مرتبه دی بلند د درود شریف ډېر لوی برکات دي زموږ د دې درود شریف په کتاب یو عالم لیکلی دی دلائل الخیرات هغه کې د هر ورځ ځان له درود شریف لیکلی دی دا سفیان صاحبانه وای مستقل نو اگر دا درود شریف د کتاب متعلق لیکلی دی چې دا کتاب می په درود شریف ولی ولیکو و یو ځل په لار باندې روانم یو ځنګل کې یو شاړه مکه او ډیر زیات تګی شو وی مخامخ مې وکتل یو کویری وی هغه کویل ورانه وی کوی کې ورقه نشته یا خدای او زه سوکم د تندې مرم ګرمي ده او بشته پټ مې کې لاندې ورقه نشته یو جنې وګړي چيله سرول ماشوم جنې وی ما لراله ماته کاکاجی ولې مې چې بچی تګې وی چې دې کوي کې وبشته کنه ما وتو خاندل چې بچیو په خو ما ته ښکاری او په سر او باسم وی ما ته وی دلراو باسم ما ویا مالک سوچو چې د دې سره بیا ورقې ګړې چيله سری خامخا بس لوخه وسره نو مال به وبر او باس وی هغه ماشوم جنراله او د کی په غاړه باندې ودرېدا او سټکې و چوپې کړې او چې چوپې کړې نو برور را خاطر دا کوي سر را ورسېږي وی ډک شو
وی ما ته اس کا بابا جی کاکا جی وی وب مې اوس کړه وی چې موس کړه وی بیا یې سټکی وی چوفې کړې او بیا واپس لاړې وی ما جی نه کله کده مټونه ما مې بچي پیرې کې انسان لوري وی نه خدای انسان لوري پیرې خو نه دا دې څه چلو یو ټکی سره وبسر تراله بیا واپس وېخلا وی ما ته چې بابا جی دا جادوګر نه جادو نشتا دا څه وی دا خو یو مولوی صاحب تقریر کاو نو هغه وی چې کم کار دې نه کیږي د روس شریف وای نه خدای به کوي او چې کم دې حاجتي او نه پوره کیږي نو د روس شریف وای نه الله به حاجت پوره کوي نو چې زما څه حاجت دې د روس شریف نو خدای په کا حاجت پوره کوي نن مې دا حاجت او بو تستا د پاره حاجت شو نو د روس شریف مې وې او بده کې سر دراله چې حاجت پوره شو بیا مې د روس شریف وې او بو واپس پز دی لاله او دا مضبوط ایمان او کلک یقین غوړي لري دا روحاني اسباب کې څومره کنه دا مضبوط عقیده لري چې کلک یقین دی اخو ماشومه بس هغه ته خدا څخه کاریدل لکه چې څوک چاله ډاکټر ګولې ورکړي دا ګولې خورا دې سره د وجود نه خلل راشي او پخره او خلل راشي هغه پوره یقینو بس عمل پې کوو درود شریف او داسې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه واقع لیکي یو سړی پلار او زوی حج روان یو عمره لیا زپکې تیریږي نو پلار په سفر باندې روان وي نو د دې الک د پلار نه جوړ شو چې نه جوړ شو نو قافله وته نشوي ساره دې قافله تلا او دته وی چې بستر دې پلار ته کې نو دې دین شي او تب جواز تلې نشي نو ته د ایثار شه د خدمت قافله تلا نو دې خپل پلار ته ناشته پلار نه جوړو بیمارو مړ شو څنګه پلار مړ شو د په صادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن چې خدای پاک پلار مې مړ شو دا خو د سفر زندگی د سفر د سره بس دلته خو زما سوکشتم دشت او بیابان نو د پاک پلار صادر واچو چې نږدې کم کړو الله او الته خلق ته اعلان وکړي چې خدای مو بخا زه مسافرم زو پلار می قافله کې تلو پلار راته مړ شوی مهرباني وکړئ راشه زما پلار ما سره خخ کې چې جنازم په او دفن یې وکړي خلق وی ضروري کم ځای دې پلان کې ځای کې زه مونږ چاره بنچه کفن درړو فکر مکه او تر پلان راځه مونږ درړو دیراغه او چې څنګه دې پلار تکې نه پلار خامخا بنده ته خوږي جړا والا ورغلی نو دا پلار د مخ نه هغه صادر لړکا پلار ته ګوري نو چې صادر یې لړکا پلار ته قتل د پلار مخې د خار ګرځیدل مخې بدل شو مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختم کړي خدا سے یو کس نیم باندې کیږي په امت من حیث الامت باندې کیږي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړي چې څنګه مخ د خرشوي دي د فورن په صادر د پاسه چولې دي او په دومره hebat راغی چې به هوش شوی چې دې به هوش شو پرې وته یا خدای پاک دا شو اوس په خوب کې دی ویني په دې به هوشه کې چې دی ود دي په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ګڼ شپیر مرګري دی وسه حضور پاک مبارک دې سړی ته وای مرګري وړي پریشان ودا الله رسول پریشان په دې چې مونږ روانو حج یو عمره او پلار مې دل تر ته مړ شو دغه دې خلق له لاړم چې راشه د ما پلار را سره خخ کې د ما د پلار مخ بدل شي به دې لاره خدای دې لاره رسول کم دې پلار دې او دې خو کې امداد وی مخه کولاو کا صادر مې لري وی رسول الله مبارک خپل مبارک لاس هغه په مخ راخ چرېخ کو د پلار مخ مې ټیک شو او د مخ کې نه خپل شو نورم خشته شو مخه دلنده شو ډېر زیات خوشاله شو رسول الله مبارک ته د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان
لکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پکې دا خلک بسوي چې دا متأخر لرا وستو کې انسان لدی را وستو تا ته څه پته ولګي دا چې ترا وې استاد پلار بروزانه په ما درود شریف وې او فرشتو باغ درود شریف مال را رسول او دا ګوري حدیث کې راځي ښا من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وې دې ډایرک په خپل او چې څوک د لری زینه وای نو هغه ما تر رسول شي فرشتي را رسي او بل حدیث کې راځي ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام دا الله فرشتي په دې مقدس مکه ګرځي او چې څوک په ما سلام وای نو هغه فرشتي ما را رسي او بیا څنګه ور رسي فرشتہ لال شي ورکوي فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلي فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلي باقاعده فرشتي وته د پیغمبر مبارک غ درود شریف رسي اسرون تاسو یو خبره د درود شریف فضیلت په خپل ځای او ذکر طالبانو ته یو خبره کوم تاسو ته زم د درود شریف د برکت ستانوم د پیغمبر مبارک خوا کې روزانه غشتل کېږي ستاد پلار نوم غشتل کېږي تا چې درود شریف وې نو فرشته یو سر پیغمبر مبارک ته سوي وی پلان کې د تورنځو د کلی د پلان کې زوی نن پتا دومره درود شریف ویلي نو رښتیا وایي چې پیغمبر مبارک ته دا پیښ شنه به خوشاليږي او که نه خوشاليږي او تعالی به دعا کوي او که نه کوي نو غټه فائدہ د درود شریف دا ثوابونه په خپل ځای دی غني کی خو د درود شریف غټه فائدہ د ټولو نه مضبوطه فائدہ ده چې د درود شریف د برکت نه مستا او استاد پلان نوم روزانه د حضور پاک مخ کې خېستل نو استا د پلار درود شریف روزانه را رسیدل ویننه هغه فرشته د نور خلق او رسول او استا د پلار فکرانه وما دې تاسو کو چې فلان کې علاقې او سړیو اخوري ګول روزانه په هر ټیم کې مما درود و یو را رسیږي نن خداغه درود راو نه رسیدل وی فرشتو چې همړ شوی او تا ته محتاج دی وی مې چې ما ته څنګه محتاج دی وی داغه شکل بدل شوی نو یې زه خدای دلته تعالی را وستم چې زه وسره مدد وکم امداد وسره وکم دیکھے گورے ډېرې برت زمانو هغه وی چې دا به هوښه دراویښ شو قومه قتل د پلار مخ می ټیټ شوی او د مخ کې نورم خشتاو د زمانو درود شریف ډېر برکات دي خلق د دې نه دی لال شي په مسجد نبوي مبارک کې منځو کې حج دلال شي د بیت الله مسجد نبوي مبارک دلال شي ته منځو کې او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مقام قدرتږي او په حضور پاک درود او سلام ډېر خوان کوي ډېر وګوره دا سه بد قسمت په گشته دا ګوره په جمعات کې ناستم دروغ د تنه مو دروغ ګنام ده یو سړی نه مې تاسو ته ال اتل عمره ته عمره لا د تلور وځي وا او په پیغمبر علیه السلام درود شریف سلام لنو ته هلکه ته مسجد نبوي ته منځل نه تلې وی تلې مونږ مې پکې وکړو نو ته سلام نه ورغلې وینا نه ورغلې مې ولې وړې راشته نو وی دا خدای سپیره دا خدای سپیرو ته دلته کې 1000 روپۍ نسمه هلکه زر درویش ما چې ګورم چې په دې رش کې او په سره ټوپونه وې کو په سره نه سپیره دا ستا کار راشته دومره ورځې تیرې کړې ته حضور پاک له سلام را ورنرل نو باز سپیره پکې داسې او بعض نیک بخ پکې داسې مشتا چې غي سارم وردي سلام اچي ماسپخینم وردي سلام اچي مازیګرم وردي سلام اچي ماسوتنم وردي پر رسول الله مبارک سلام اچي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې ما باندې څوک سلام واچي دي اورم نو صحابه دي تپوس کی وقت بلته الله رسول استا وجود خو بخوري شوی
تبا زمون سلام څنګه اوري وجود باندې خوري شوی ځکه مړ خو چې قبر کې کېږي خوري شي نو حضور پاک او فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پزمک حرام کړی چې د پیغمبر غوخه بنخوري د پیغمبر وجود بنخوري فنبي الله حي يرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدې د روزي وته ملایي نو التم بیا مخامخ لار شي او خلق سلام و یو درود وای التم ډیر بیا د بیرن سبا کیږي ځکه قانون دار کې د حضور پاک مخه ته ودرېږي نو ډیر چغې بنای لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي دا پیغمبر د आवाज نه आवाज نو چته ډیر چغې بنای ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم التکدا آیت جنگلی مبارک د پاسه لیکل د پیغمبر علی السلام د ادب او د احترام دا آیاتونه په جنگلی د پاسه لیکل نو التوا خاموش ولانه ودرېګا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله او دا په خپل لکه راول چې پیغمبر مبارک و سلام او کوم دلتا نو دی اوري الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله دا چې د پیغمبر مبارک نور صفاتونه دي کوشش وکړي چې ډېر وخت وانه لې چې نور مسلمانانو ته تکلیف مونږ نه رسي او چغه مونږ وای او شورم نه کوي او ډېر خلک الته لګیا دي ویډیو کیمرې ریستی او تصویرونه وباس په تصویرونو پیغمبر دې ځات خپکی تصویر ګناه ده زمونږ هم د دنیا خلک وباسي تصویرونه لیکن تصویر ګناه او بعض خلک پکې داسي ابل وزګاړي ته خطه ده یا ولکراغه یو تصویر د سره وباس میں بچی تصویر گناہ دا وی برکت دا وباسر گناہ برکت دا برکت دا وباسر ماوی گناہ دا پکی بچی وی برکت دا وباسر ټول الته کې په حرم مبارک کې خلک ناسي ویډیو کیمرو سره ویډیو غانې جوړي یو بل تصویرونه وباسي نو د حضور پاک مبارک د قبر مبارک سره خوا کې تصویر سازي کول او ویډیو جوړول دا ګناه ده نه او التصوف چغه وباسي نه چغه بم نو وباسي پډیر اطمینان او په ادب په حضور پاک سلام واچي او بیا چې یو قدم ورمخ کې نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ ته هغه ته یو سوله مخ ته نو په هغه سلام واچي هغه باندې بس صلات نه وي صرف سلام بچي السلام علیک یا ابا بکر یا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الغار داغه چې کوم صفاتونه دی او چې یو قدم ورمخ کې شي نو بیا یو بل سوره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختدا نو پاغه به سلام واچي داغه به صفاتونه بیا خلق لګ مخ کې شي مواجهه شریفه نو قبله ته مخ کې د الله نه سوال کوي د حضور پاک نه سوال نه کوي د هیڅ جانب هم سوال نه کوي سوال په دې ټولو سيزونو کې موږ د چا نه کوو الله نه وکړو الله ته و ادريږي او قبله ته و مخ کې د الله نه سوال وکړي نو التدين خلق دې سلام اچي او ډېر خوان کوي هغه ځای کې سلام خدا پاک شرط چې پاغوي سلام اچي نو بیا به سره په دواړو شیخانو په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر پاغي به سلام اچي زمونږ دی صاحب د مرقات یو واقع دی کړی ده مولا علی قاری دی کړی زبرته نه اشعه اللمعات شیخ عبد الحق دهلوی رحمت الله علیه دی کړی دا د مشکات شریف محشر یو سالو هغه مدینه منوره ته راته او په نبی علیہ السلام به سلام اچو خسر او د هندستان یو کال حج ده د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما مناقب کې لیکل دا څه کته شي نو اوسم چې څوک حج د دینو دوستان ولا راغون شي نو هغه حج لته یو دوست بل دوست نه تاسو کې تعالی سره مستاسه سوال جواب دی نو یو دوست دی هغه تاسو خراب سره دي صحابه پسې به بدر دوی نو هغه لورغه چې لکه حج د زم ستاسو دي سدي پکاري کې دلانو
وی زما خو یې سم نه دي پکار نه کسي ما ته وایي یاره زما یو سوال جواب دی که دا کولی شي بالکل که زما په وس کې وي ستا په وس کې دی ولا والله سره وعده وکړه چې دا به پوره کړې چې زما په وس کې ولې به نه پوره کړو وعده وی چې خله حج وکړي او بیا مدینه شریفې ته لاړ شي او په مدینه منوره کې په حضور پاک خپل سلام وایي زما سلام هم پې وایي د بل سلام هم رسول شیخه هلته خلکو ته وایي زمونږ سلامونه ورسوي نو ډېر شي وي نو خیر داسې ویلې چې الله ته وایه الله ما ته چې د پیغمبر علیه السلام متعلق چا سلام ویلې د خدای خلک تا ته معلوم دي بس دې واسطه مغه سلام وته او کلمونه د یادي نو ویلم چې د پلان کې را طرف نه سلام السلام د پلان کې نه د پلان کې نو چې خپل سلام واچي نو زما سلام په حضور پاک مبارک نو بیا به ته دا سوال جواب وکړي چې زما غا دوست هندستان د پلان کې کلی وای زما ستا ملاقات ته ډېر لکېږي او تا سره خوا کې دا دوه کسه پراته دي ابوبکر او عمر چې دا ستا دشمنان دي دا ستا دشمنان دي د دوی د وجه دل نه راځي دا مې پسترګو خنه لري مې چې لکه ظالمه دا دې سو وې چې نه بس دا مې نه لري مې چې دا خو نه شم دا سوال جواب رسول ایما ته تا خو ما سره وعده کړی دا زما دا سوال جواب تو رسول وې چې حج مې وکړو او مدینه شریفه ته لاړم او په مدینه شریفه کې حضور پاک مبارک ته ودرېدم او خپل سلام مې ورساو نو ردغه سړي سلام مې په پیغمبر علیه السلام ته وې ایمه چې راشه پښتانه خو چې لکه استاد چا وجل نه دي نقل کفر نه باشه دا خود نقل کو ما دا الله رسول زما یو دوست او پلان کې د پلان کې دویره او د هندستان د پلان کې کله او پتا سلام وای او د سلام نه پس وای چې زما ستا ملاقات ترې لکېږي چې د راشه او د ابوبکر او د عمر د وجه دل نه دا زمام دشمنان دي استام دشمنان وی دا مې وې ویراله خپل بلډینګ ته ود شم سم لاستم وی خوب کې خپل کلی نه چې خپل کلی کې ما او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے مرګري وسره او دغه دوست مې موالار دی وی حضور پاک مان ته وای په دې خوب کې فرمای چې دا سړیو چې تا ته وی چې د ابوبکر او عمر د حضور پاک دشمنان دي ایمه چې او سیب دا سوال جواب را ده کړی وی نبی علیہ السلام حضرت عمر ته اشاره داسې وکړه په ګوتو په خوري هغه ګونه کې په ګوتو اشاره وکړه وی عمر صاحب سره تور دا ور مخکې شو او پټه سي ته سټو او سټې ته خو ورته تنه دی خو پرې وی دا خوب راويخ شو وی ما دا خوب دا تعبیر وست چې را سړی خراب سړی او حضور پاک په خپل مرګرو خپش نور د حالاتو نه خبر وی چې د حج نو واپس عالم خلق ټول مبارکه لاره وی دا آشنا مرانه وی چې میلمانه لک په قلار شو نو زی لانم کلی ته چې ما دا دوست بیمار به چې مال رانه کلی لک بیا تاو وی چې زوالم دروازه می واله خدای आवाज راکسو کې مې ز پلان کې د حج نه راغلم خو دماغه دوست مال ملاقات سره رالم کنا جوړی دې تاسو ته وی هغه دروازې ته شو ما په جلا شو چې هغه مل شوی وی ما وته چې کله څه چلو کله مل شو یره وی په پلان کې ټیم باندې وسلخانه ته نه نوته باتروم ته متیاز ولا راونه مونږ ورپسې ورډه باو خو نه جواب نه راغی اخر کې دروازه ما تک چې دروازه ما تک دنم وکته نو په غسل خانه کې چا پتورواله سر ته یو خوا پروتو تنه بل خوا پرتا وا خو مونږ ته سړی نه دی معلوم چې چا پتورواله وی تا ته دی وی ما وته چې تا ته دا روز ټیم معلوم دی چې ولې د خاوند د مرګ روز خلکو ته معلومه وی قسم دې اق ټیم چې کم ټیم ما خوب لیدلو وی ما وته وی چې وهون کې ما ته معلوم دی وی څوک ته واج درته وی مې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او د حضور پاک په حکم یې ساوان او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب د کشکول علمی کشکول معرفت هغه کې یو واقعي لیکل دا حواله درکو هغه کې لیکي چې یو سړی په مدینه منوره کې اوسېده ډېر نیک سړی حج لبته خو وخت مې تیر
پخوا به خلک لاله نو مدینه منوره کې ډېر ټیم تیرو اوس خو هغه وختونه څوک نه تیري او نه تیرول شي اوس خو اتر ودی تیری مدینه منوره اتر ودی کې بعضی بدبخت داسي وي چې اکثر منځونه په بلډینګونو کې کوي الګا چې مدینه منوره باندې خدای در باندې فضل کولاړ نو کم وخت هر منزل جمعه تازه د مسجد نبوي مبارک د جمعه خو ډېر لوی فضیلت دی یو حدیث کې راځي چې مسجد نبوي مبارک کې یو منځ په دومره ثواب کېږي لکه نور جمعهتونو کې چې زر منځونه کوي او بل حدیث کې راځي په ابن ماجه کې دی اگر چې هغه کې اوراوی د ابو الخطاب دمشقي له کمزور دی هغه کې داسې دی چې یو منځ په مدینه منوره کې وکړه دومره ثواب کېږي لکه دا نور جمعهتونو کې چې 50 زر منځونه کوي زمون بدقسمت خلق پاغی کم بلڈنگانو کی پراتی منز ده نزی سونا قیمت دی منز ده چه سوک حج عمره للان شهر منزل جمعت تا ده او چه التکم اسی کی بعض مسافر دی التا مزدوری کئی ده چا دکانون لی سوک مزدوری لته اغیتم داویم چه کوشش کوئی چه کل ده خپل کار نوزگار شه نو سار خطول روزگاری خلق نو سار هر سار منزل مسجد نبوی ته ده قسم دې کدا وخت په ګوتو راځي ګوتې بمروړي چې پاکستان ته راشي بیا بلار راشي او ماسخوتن هم ټول خلک روزګار نو سار او ماسخوتن دا دو منځونه خو کې کول شي نو زه مسافر او تم ک ګاډي ته ملاويږي په ټیکسي ځان لکوي تر ور پینځه کسا په حرم ته دې منسپکي او یوازې د حرم جمعه ته هغه کې مبارک زین د ریاض الجنه ده روضه من ریاض الجنه حضور پاک او تر جنت مکه وي هغه کې مقدس استنی دي یو استندا استوانه عائشه وته وي داغه متعلق عائشه بی بی فرمای وی ما ته حضور پاک فرمایلی چې دا زیرا تخولو چې خلکو تر دې د فضیلت پتو لګي د جګړې په یو بل سره ایمه چې ما تازه او خاینازه غي تخولو باغ دې میوستن ولا نو بعد دې خلک خوش قسمته او دو رکعات نفل پکې کوي او بل خدا هغه زینې چې کوم دی رسول الله مبارک لس کال تیر کړي ټول منځونه پکې کړي نو دا حالم چې دې بت او په نبی رسول الله مبارک په درود شریف وي او خوش आवाज او خپل आवाज به وي خلکو له به خوان ورکړي نو یو سړی په مدینه شریفه کې هغه ولا ډوډۍ وکړه چې ما سره دعوت ته لاړ شنو وای نو چې څنګه بوته نو مالدار سړی نو کران دا مفتی شفیع صاحب لیکل نو کران د مخ کې نو ته پیکړي نو هغه کلک اونې وګرفتار خدای زه خو د ډوډۍ لاره وختم او کوټه ته دنه او وتوي شابه جبر او باسا ته چې په پیغمبر علی السلام صفت کې درود سلام نو ټیک توای د مو اعتراض نشتا نو دا په ابوبکر او په عمر والے چې به اعتراض وستا ولې پریکلا وې په دې چې بتا دا غوي صفاتونه کړې دي یو سوال کې دلې جوړای دې هغه اکثری ته پته و چې جب پرېستونه ویني چې هرې جب دې پاتې دلې جب الله کې ورکړه منډه دروازه مخې ته پریوت بیهوش وینه تتله بیهوش دیوی په دې بیهوشه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیولې وی ما ته وی چې ولې جا مې استاد دې مرګرو په صفت کې زمانہ د جواب وی حضور پاک راته فرمایل را کدا جل دې ول بیهوش دی وی ولا مې ور وی خلق ولاو وی خله می واځه کړه وی هغه جبه غمون جبه پورې یو ځای کړه وی کاوه خبره وی چې خبره به شروع کړ ټیک شوم او راوي شوم بالکل ټیک لکه چې جبه باندې مې داغ او تکلیف نه اوس خډیر خوشاله شوم رالم خشوخ سره مې بیا درود سلام په حضور پاک او په دوانو مرګر وی بل کال بیا لاله مخجل وی پڑیر شوق لگیوم وی یو سړی راغی ما ته وی چې دعوت ته لاړ مې جړې راغله وی ما ته شاګردان وی چې داسې دعوتونو پسې ګرځي ابل دل د نجب پرېښوا څوک باندې مړ وی مې چې زما د ایمان دې کنه چې کدما خدای پاک څوک معنا د حضور پاک او داغه د مرګرو په وجه سرم پرې کینو مال به خدای یو دی ما خو یو یقین پیدا شو
وی چې بوی تم په اقا کورې وردن نکړم چې په روز کال کم کور کې ما سره لانجه شوی لکه د غبراو شوم غبراهټ راغی وی چې څنګه ورالم وی هغه سړی زما ډېر قدر او کوډې عزت لګ نه دی او بیا یو کوټې ته بوتلم راشه چې کوټې ته وردن نکړم په کوټه کې په موګي باندې یو بیس تړل شو شادو غټ بیس غټ انسان وی چې بیس ما ته وکتل د سترګو نه اوخ کې روانې شوې جانلې وی ما ته سړی وی چې دا پیژنې زه څه پیژنې حیوان دی بیزو دا نر بیز دما ته څه پته نه وی تا ته خبره یاد ده په دې کور کې مې چې پروس کالی او سړی راوست او ما نه جبه پرې کړې ویراته وی چې ازما پلارو کې تا نه جبه پرې کړې نو ستا جبه خدای جوړ کړه او غداغه نه هغه وخت خدای پاک دغه بیز جوړ کړی چې د په موګي تړل اوس هم سره وسته ته دعا وتاو چې خدای پاک یې جوړ کړي مې دا په دواګانو نه جوړ اخلاص سره به الته حضور پاک درود شریف او دا په مرګرو به او د بقی مقبره ته باندې د بقی په مقبره کې لسو زر نزيات صحابه کرام دفن دي لسو زر نزيات او خود ته باندې په خود کې تقریبا او یا صحابه کرام دفن دي څخه خیر ته بیا مدینه ته وړل شي دي او تقریبا او بیا پټولو کې جریر القدر صحابي د حضور پاک تر حضرت حمزه رضی الله عنه هغه سره دوه مرګري په یو ځای دفن دي او یو دی نو خلق دی د صحابه پیغمبر مبارک په وخت او بقی تبتا نو بقی تتل او احد تتل د پیغمبر مبارک سنت او طریقه وصله بده تماشو لبنه دي دلته اوسم چې څوک مړو لاړ شي نو تماشې لبنه دي د مړو نه غوښتنې به نه کېدې لبنه چې د مړو نه غوښتنې وکم حضور پاک فرمایي یو وخت کې د قبرونو د زیارت نه منع کړی نهیتکم عن زیارت القبور الا فزورها بما تاسو د قبرونو د زیارت ته منع کړی وي ځکه خلق په غلط رواجونه کول اوسې کوي فانها تذکر الاخره دا سړی ته اخرت را یادای نو قبر نه پدې نیت تل پکار چې سړی وګوري چې دا څومره لوی بزرګو نن د خاور لاندې پروت څومره لوی عالم نن د خاور لاندې پروت دی څومره لوی سردار او بادشاہ مالدار نن د خاور لاندې پروت دی نو زبم یو دل دی خاور لرازم نو اخرت په سر ځای شي نو التخامخ خلق د باقی مقبره تزي او جنت المعلا د مدینه مکه مکرمه مقبره هغه کوم سبا د صحابه او دفن دي خو پته نه لګي او یو د حضور پاک بیبي د پکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا غي قبر معلوم دي خلق وتول اگر چې حکومت هغه ته دروازه بند کړي سودن نه پری خیر خبره مې دې پوری کولا چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الته نو درود شریف په مخامخ وایا او چې دلته نو بیا دلته درود شریف وایا نو فائدې د درود شریف ډېرې زیات د درود شریف فائدہ کوي حضور پاک ته نه رسي مونږ ته رسي یو حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاة وی چې څوک په دنیا کې په ما درود شریف ډیر وای نو د قیامت پر ورځ ما ته ډیر نږدې وای نو درود شریف د حضور پاک د نزدېکت ذریعہ ده د قیامت پر ورځ پیغمبر مبارک ته ډیر زیات نږدې او یو حدیث کې راځي یو صحابي د رسول الله مبارک نه تاسو کو د الله رسول څومره درود دلوي نو حضور پاک وته وی چې څومره ویل شوی وی خدا سي بکم چې نیم وخت بدل درود شریف ویم او باقی نیم کې بدل له دعاګانې وی ډیره خدا هو کړ دینه دیم زیاتواله وکنو خبري وی خد دوی سي وخت بدل درود شریف ویم یوې سبا دعا ځان لغواړم وی ډیره خدا هو کړ دینه دیم زیات درود وینو خبري وی خدا الله رسول بټول بدل درود ویم او ځان لاړو دعا نه غواړم نو حضور پاک پته سوي بالکل ټیکتا الله دې په دعا خبردار دې دعا به خدای قبول کړي او غم به خدای ختم نو درود شریف کې څوک غمونه په ګوري ختمي
او چې ستا پاله کې حاجت ته کته نه غواړي الله ته پتر الله ته خبردار دی هغه حاجت به خدای پاک پوره او دعا مو سره قبلېږي کله چې دعا کوي مخکې رسو سره درود شریف وایي کله چې کوي یو صحابي دعا وکړه حضور پاک وتوي ايها المصلي قد عجلت من گزارت تلوار دی نو اذا الله رسول څنګه وکم وی چې کله سوال وکي او دعا کوي نو بیا په اخر کې به ما درود شریف وایا نو خدای به دعا قبول کړي د دعا لپاره درې آداب په ذهن کې کېنه آداب ډېر زیات دي خدای لومبه د خدای حمد وایي کلم کې دعا کوي چې نور سنی یاد دا خدای یاد چې الحمدلله رب العالمین دور پورې وایي خدای حمد بیا ورپسې درود شریف وایي درود شریف پسې بیا د خپل اخلاص تنزلنا دعا کوي او په اخر کې بیا درود شریف وایي دعا به قبلېږي که خیر ان شاء الله نو درود شریف وایي بعض خلکو یو پروپاګاندا کړی دا وی پناستا به وي په ولاړه نه څوک وی لکه په ولاړه دی دا پلان کې بیماری په کونډه باندې وای کوږي مینه سبا خدای چا کونډه کوږي نو بس بیا به ار سړی وي چې دا جوړما درود شریف په ولاړه ویل ځکه په کونډه کوږي دا غلطه ده دا درود دشمن دي ظالم آداب خپل ذریعہ درود شریف آداب ادادی چې خو یک طرف ته یک سو کینا او قبله تمخ کو چې اسو کوم نه درود شریف وایي د آداب څه خبره لیکن هر وخت درود په پیغمبر مبارک وایي یو دای چې کوم وختو کې منه نه هغه کې مو آیا لکه په دسمات نه ذکر کولې چې نه درود شریف غسل خانه کې نه ذکر کولې چې نه درود شریف هغه کې مو آیا چې بربنده ما ذکر کوم درود شریف وایي نور یو ټیم چې د نه پاتې نشي هغه کې په پروانه کې مواله په ګرځېدو کې موایا په حضور پاک درود شریف الله په دې ځل خوشاله ها او د تر درود شریف یو څو مسالې چې کله د پیغمبر مبارک نوم واغښتل شي نمونه دوه دي ښا اصل نمونه خو ډیر دي خو دا ذاتی دوه نمونه دي یو محمد او بل احمد صلی الله علیه وسلم دې دوه کې یو واغښتل شي نو یو ځل درود شریف واجب دي خامخا وایي کو اونې ګناګار او هغه کې یو حدیث د حضور پاک مبارک رسول الله مبارک یو ځل د منبر په دی لومبه پوله قدم کې خودوي امين نو چې په دوی مې کې خودوي امين نو چې په درې ما باندې کې ناس نو بیا وي امين نو چې صحابه ته تاسو کړه الله رسوله مونږ خو چا دعا وونه لري دا استاد امين موره وی په یو پوله چې می قدم کې خاو نو حضرت جبرئیل علیه السلام راغی وی ما ته وی چې د چامور او پلار جم دی وی او دې دومره خدمت اونکي چې د مور په خدمت ځان جنت ته ورسي نو خدای دې هلاک کی رغما ان فرجل په دې په خورو کړه چې خدای دې هلاک کی نو ما وی امين الکه دې نه معلومه شو چې مور پلار د چا جم دی وی دې به خدمت کوي دومره خدمت پکې چې د مور او پلار د خدمت د وجه ځان جنت ته ورسي او کدومره خدمت یو نکا نو ګوري خیره چا کړی دا جبرئیل علیہ السلام امین پچاوي دې حضور پاک مدا خیره په قبليږي کې بنا قبلي ټول د مور او پلار قدر کوي ښا او عزت او احترام کوي دا چې څومره نوجوانان دي ټول ته زماره طرف نه دا یو وصیت دی چې هر ماقام ما سلطان پلار له پدې وګيو دولا سنېک دی پخپو ولې دولا سنېک دی مور له پوګيو دولا سنېک دی پخپو پدې تستړی کېږي نه یو 15 منټه خدای د ځل نه برته دعا کوي دعا او دغه دعا ډېر زیات قبول اسیم مور پلار دعا کوي خدای ډېر قبلې او چې کله څه شی راوړي نو کوټې ته پټ په جورابه کې شی مت تختاوا امین کی بادام وړي نو په جیب کې دن نه کوټې ته وړي نو دا څه باندې چې په جیب کې رشي دن نه پټ کړی او مبارک لري دن نه محترم لري غاله مور نه وړلا لاول مور دا غي نه پس قرآن نه ورکا لاول پلار نه وړا دا غي نه پس او که کوټې ته دی یوړل مجبوره بعض خلک ته مجبوره نو بیا ته په پلیټ کې لک شیر اواله مور پلار دلاره کېد ربه نو دویم څه وی په دویمه په وړه چې کې ناستم په دویمه یادري موخه
وی چې پچا د رمضان میاشت راشي او دې دومره د الله عبادتونه کې چې ځان په خدای وبخي او جنت ته ورسېدل خدای حالای نو رمضان کې بدون عبادت کوي چې ځان په خدای وبخي کدو نه مونږه نو خیره جبرئیل علیه السلام کړی د امین په حضور پاک وي او په بل پاونه سوي چې څوکستان نوم د چا مخ کې واغښتي چې د حضور پاک نوم او څوک په درود شریف ونه وای نو دې خدای حالای نو خیره جبرئیل علیہ السلام کړی دا او امین په رسول الله مبارک وي چې دا پیغمبر نوم واغښت دي شي نو موږ سوچو محمد یا احمد نو ټول به یو ځل درود شریف وایي ها اللهم صل علی محمد چې په کې راځي دې درود وایي او که بار بار په یو مجلس کې نوم واغښتي شي لکه یو ناتخوان دی بار بار وایي نو په لومبي ځل ویل واجب دي درود شریف او بیا مستحب دي خدای چي وایي مستحب بلکې بعض فقها کوئی چې په هر ځل به واجب دی وي خو خیر راجح قول دا چې یو ځل واجب بیا مستحب او کله پیغمبر مبارک صفت واغښتلی شي لکه رسول الله شو نبی الله شو نو درود شریف واجب نه خو مستحب دی درود شریف کم بهتر پټولو کې بهترین درود دا د مانزه درود ابراهیمی دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا یو درود اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا دویم شو پټولو کې دا بهتر لیکن هر څه کې چې اللهم صل راضي یا وصل الله ټکی راضي بس دا درود شریف یا اللهم صل پکې راضي یا وصل الله او ډیر مختصر درود وصل الله علی النبی الامي وصل الله علی النبی الامي دا ډیر مختصر درود دی او فائدې هم ډېرې دي ټول ویل شي یا دام چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد ډیر فائدې او کو سره د آله او اولاد ذکر کړل صحابه د ذکر کړل ډیره فائدہ بشي نو درود شریف بوایو که خیر ان شاء الله ټول بوایي ها او تسبیح ځان لواله پاغه وای د نیټونو د موبایل نس جوړوي او چې ماسوتن سمله نو ټول مرګري یو سل کرات یا 200 کرات درود شریف وای چې دې شر دې درود شریف په برکت خدای پاک تاسو ته په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار وکړي نو درود شریف بوایو که خیر بشریک ټول یو ځل درود شریف وای اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين دوکه الله تعالی درود شریف د ویلو توفیق راکړي خدای چې څونه ویلي دي مخکې تر اوسه پورې الله قبول کړي او زموږ درود شریف د مخکې مبارک پیغمبر ته ور رسول کړي او زموږ د پاره د شفاعت ذریعہ جوړ کړي نمانځنه پس چې اللهم رب هذه الدعوه سوقيم درود شریف دی نو هغه په برکت د پیغمبر مبارک سفارش انسان ته حاصلېږي خدای د حضور پاک شفاعت زموږ نصیب کړي الله د هغه په دین راوړل شوی دین زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي او د حضور پاک د سنت او تابعداري نصیب کړي او د بدعات او رسومات الله په امن او امان کې اوسان یا الله چې څومره امت مسلمه ده ټولو بخښه چې څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي چې چاته څه پریشانه مشکلات دي الله پریشانه او مشکلات په خوشاله بدل زموږ یو دوست په خبر نه راغلی دی محب صاحب داغه د زړه څه مقصد او حاجت دی د زړه اخلاص ته مت دعا کوي چې خدای پاک هغه مقصد او حاجت پوره کړي یا الله مقصد او حاجت خدای پوره کړي خدای مقصد او حاجت یې پوره کړي زما یو بل دوست دی اوسې راته مکه مکرمه نه ټلیفون وکړ حاجی دلا محمد صاحب هغه ته دعا کوي چې خدای پاک عمره او طوافونه قبول کړي دعاګانې الله قبول کړي او له په خیر دل ترا واستل کړي او داغه والدین بیمار دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي د چا په کورونو کې چې بیماران دي الله ټول له روغ صحتونو شفا ورکړي مردگانو ته دعا کوي چې خدای وبخي زمونږ په دې محله کې زمونږ دا شیر لالا خبر وفات شوی دې 13 هفته کې دعا وته کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي الله د قبر تیارې رڼا کړي او الله پاک ټول وارثانو له صبر ورکړي چې کوم دې مړی شوی دي زمونږ یو بل دوست په پیښور کې داغه تر وفات شوی
تیر دغه کې ناغي تم دعا کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي او چې نور څومره مردگان وفات دي خدای دې ټول وبخښي او چې چاته څه پریشانې دي خدای پریشانې په خوشاله بدلي د چا څه حاجتونه خدای ته حاجتونه پوره الله ته زموږ ناراضي شي ډېر دوستان زموږ د جمعه تراغلي دي او د ډېرو دوستانو خپل مقاصد غراض دي د خدای نه غواړي موږ بل دعا کوو چې خدای هغه مقاصد او غراض ول پوره کړي د چا چې بچی نه او یا د چا نارینه اولاد نه الله ته نارینه اولاد ور نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین وړګرام کورونو د صادق او د روح الامین مور فات شوه الله دې وبخښي الله دې وبخښي الله کور ولا ته ما دعا وکړه بیا مو ته کو چې خدای پاک وبخښي طالب علم نه جرمانه غشتل صحیح دي کنه غیر حاضر نو خیر دې زمانه کې علما فتور کې غشتي شي کوئی مؤذن اذان کې اخر لا اله الا الله کې پر محمد رسول پټته وایي کار دې نه وایي دا یو مرګي د لونفر رفیق مسیح بیمار دی الله دې روغ صحت او شفا ورکړي دا بل مرګي دا جی آباد الله دې کور کې پریشانی د الله پریشانی په خوشاله بدل او ته باندې ډېرې کې اکبر نواب په لګي حاجی دیندار خان وفات شوی الله دې وبخښي او زمون په مولیانو کې لګي د صدیق قاری صاحب نه وفات شوی دا مولیانو کې لګي صدیق قاری صاحب نه وفات شوی دعا وته کوي خدای پاک وبخښي الله مغفرت نصیب کړي 3 بجې جنازه او خدای پاک د آخرت خوشاله نصیب کړي ټول وارثان له خدای پاک صبر ورکړي برحمت